هر یو څومره لویه ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي؟ معاف کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو. نو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د جړه اثر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عمر ولې خفه یې؟ ولې خفه یې؟ جاړې ولې؟ د الله پاک پیغمبره د جومات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم، داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ښه عمره دا هلک را داخل کړه چې ولې جاړي، زه خو دې تپوس وکړم که نه. نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي، ولې خفه یې، په څه باندې؟ وی د الله پاکه پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو، هغه ګناه مې څه کوي؟ جړوي نو. وی ولې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې؟ وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده، وی ډېره غټه ګناه مې کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی؟ هغه نوجوان ورته وایي وی د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده، د دې نه غټه ده. ښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خپه یې؟ هغې نوجوان ورته وفرمیل وی زما ګناه لویه ده، د الله د کرسۍ هم زما ګناه څه ده؟ نعوذ بالله لویه ده. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده؟ نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده، زما ګناه لویه ده، ما ډېره غټه ګناه کړې که نه. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده؟ وی د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبره د الله ذات څه دی؟ لوی دی، د الله ذات لوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي، ته ولې دومره ناامیده یې؟ هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي. هلک د جړا نه بس کړو، لږ طبیعت یې ښه شو. نبی علیه السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي؟ او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده؟ تا خو راته ووایه که نه؟ د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایي چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو آخر ګناه څه ده؟ وی د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټومه، زه کفنچور یمه. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. وی د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړمه او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه؟ نعوذ بالله بدکاري وکړه. وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نه هم نه یېرېږې؟
د الله نم تعالی یاره نه درځي. خلک خودي نه نزا نو د الله نم تعالی یاره نه درځي چې زه د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې ما په ما خو دې غسل واړم. دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کولو ګناه وه. روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله. دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې ګزار وکړو پې وکړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یاره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه سخې پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی. هغه لکه د ځان نه خوانه پاس او دی په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو. 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف که الله ما معاف که. په دې 40 ورځ باندې دعا غواړي وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام پې خبر که زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مسېځه. الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که. الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبري علیه الصلاة والسلام راغی الله نبي علیه الصلاة والسلام لره دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا راته وایي جبریل رالی څنګه رالی دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې درنه غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام په یاره کې شو الله زما نه تپوس کې جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی نه زما رب خالق ته زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم. جبریل رازق زما الله دی زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل نه توبه قبلونکی زما رب دی زما رب دی. وی بیا چې کم الک تا رټلی او که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده. الله نبی علیه الصلاة والسلام ویېرېدو صحابه یې راټول کوي ما له غالک پیدا کوي ما له یې راولی. هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته حاضر شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه. الله تبارک وتعالی دومره لوی ګناهونه هم معاف کوي خو چې کله انسان د زړه د اخلاص څه وباسي الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وزما محبوبا قل اوائے اے زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپلو ځانو باندې څه کړی دی اے زما بندگانو ته ووایه. کومو بندگانو ته الله ستا نیکان بندگانو ته نه اسرفوا علی انفسهم چې زما نه باغي ګرځي زما نه خفه ګرځي زما نه مرور ګرځي هغې بندګانو ته ووایه لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ ولې زما نه امیده یې د الله د رحمت نه امیدي دا ډېره لویه ګناه. بعضې اوقاتو کې انسان وایي که نه مړه ما الله نه معاف کوي ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دي نو کو دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلې خپل ایمان به څه کې وبایلې. ښه
تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته هغه نشي معاف کولی ناامیدي خلک وایي ګناه ده کفر دی هغې نه دا ناامیدي مراد ده لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي ټول ګناهونه معاف کوي حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي اے بنی آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے زما بندا ته دومره ګناهونه وکړي چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته راورسي ثم استغفرتني غفرت لك بیا ته زما نه بخښنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړم اے زما بندا ته دومره ګناه وکړي دومره ګناه وکړي چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې لاس اوچت کړو او په ژړا شوې الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي وی غفرت لك دا ګناهونه مې تا ته وبخله او په دې زما پروا نشته په دې زما پروا نشته دی الله دومره مهربان ذات دی الله دومره رحمان او رحیم ذات دی نو چرته به دا نه وای چرته به دا نه وای چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو ایمان د څو خبرو نوم دی د دوو خبرو یره او تمه چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی یره او تمه او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه الله چرته ما ته عذاب رانه کړي الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی زما د احمد ګډ عبادت په هغه قبول کړي دا یره به ساتي ګورې د الله د عذابونو نه به څه کېږي یریږي او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی ما به الله معاف کوي نا امیدي به نه کوي نه به بلکل بې یرې کېږي چې هیڅ نشته دی او نه به بلکل نا امیده کېږي دې ته څه ویلی شي ایمان ویلی شي ایمان مجموعه د دې دوو خبرو نو غرض می دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه د فکر هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي هر څومره ګناهونه دي شوي دې راشه او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا حدیث مبارک کې راځي توبه استون کې د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه مې ورته معاف کو خیر دی سات په سات په ته یادو نه الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده مړه ما داسې معاف کړې څه ټایم یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن یې نه دی شروع شوی د ځنکدن غرغره راله ده شروع شوی روح لا مرۍ ته نه دی را رسېدلی دی څه وایي دی څه وایي دی وی الله په خپلو کړو باندې ستومانه الله ما ته زما ګناهونه معاف کا چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د مخکې نه دا وي الله په خپلو کړو باندې ستومانه یم الله ما معاف کا الله فرمایي بنده معاف مې کړې بنده معاف مې کړې دا 80 کاله دا 80 کاله دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي دا درته نه یادوم نه فیغور درته نه در کوم ما داسې معاف کړی ګویا چې تا دا ګناه د سره کړې نه ده هر ټیم د ګناه نه توبه ایستل پکار دي ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي مونږ وایي سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم په دې کې درس شي مرګ راشي توبې ته هم سم نشي توبې ته انسان سم نشي نو هر ټیم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي هر ټیم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي او استغفار ډیر وایا استغفار وایا روزانه کم از کم 100 فیری دا وایا استغفر الله استغفر اوږد استغفار نشي ویلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا نشي ویلی کنه نو صرف دوره خو ویلی شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا د الله نه بخنه غوښتل دي کنه خو دې کې یو خبره شرط دی هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی هغه به فوراً پرېږدي